دا قرآن کریم ہدایت تے دا متقیانو دا پارا دا دریم صفت تے دا قرآن کریم اول صفت داو چی دا کامل کتاب دے دویم صفت داو چی ریب پکی نشتا دریم صفت دا دے چی متقیانو دا پارا ہدایت دے علامہ بیضاوی رحمہ اللہ یو درے مباحث ذکر کئی اول دا ہدل للمتقین معنی او دیو اعتراض دفع دویم بحث دا ہدا لغوی تحقیق او دیو دو اعتراضات و جوابونا دریم دا متقین دا لفظ لغوی و شرعی تحقیق او دا تقوی دا درے مراتب و بیان اول باس دا ہدل للمتقین معنی دا ہدل للمتقین معنی دا چی دا قرآن کریم ہدایت کون کے دے دا متقیانو دا پارا دا صفت دی مصدر والی ذکر کا ہدن دیوئی مصدر مبالغتن ذکر کرے دا ہدن معنی دا سیدہ یہدیہم الالحق برابر ایدوی حق تا ہدن بمعنی دا ہادن سرش کا ہدا ستوئی والہدا فی الاصل مصدرن ہدا پا اصل لغت کی مصدر دے دا سے مصدر خو منگ نہ دے لی درے دا دے دو نظائر ذکر کئی کسرا والتقا لکا سرا شو تقاش سرا دشپیت لل تقا زان خسا تل خمانا دا ہدایت صدا معنی الدلالتو لار خودل دی ارات الطریق وقیل چاویلی دی الدلالت الموصل الى البغیہ هغه دلالت دے چه رسیدلی مقصود تا مطلوب تا و رسی دیتا ہوئی ایصال الى المطلوب وکشتا کنشتا تاسو شرع تعذیب کی داویلی کرنا اول اراد اہل سنت تمنصب دے دو معتزلہ تمنصب اگر چدے کٹے تفصیل شتا کو دے دو ممانا باندے یو دو دلیلونا پیش کری اصول پکی ضروری دے مطلوب تا ولی لئنہو جعلا مقابل الدلالتی زکا دا ہدایت گرزول سے پا مقابل دا دلالت کی دلالت کے آدمی اصول دے تو ہدایت کے وہ اصولی چے تقابل صحیح تو کم زی کے مقابلہ دے فی قولی تعالیٰ پدے قول دا اللہ تعالیٰ کہ لعلا ہدن او فی دلال مبین منگو تاسو یا پا ہدایت یو او یا پا بیلار توفق کاری دلالت پا مقابلہ دے ہدایت کے شاو تقابل با اللہ صحیح سی چه ہدایت کی وصول المطلوب راش ذکر دلالت کی خو عدمی اصول دے دی کہ با اصول کہ حقی کم اصول ضروری نشی نبیا خود دلالت سے تقابل صحیح نشکا اللہ کتا سے پہ پوچھ صحیح دویم وَلِأَنَّهُ لَا يُقَالُ مَهْدِي إِلَّا لِمَنِ اهْتَدَى إِلَى الْمَطْلُوب مہدی نویل کی مگر حق چاہتا چی مطلوب ترسید لئی اس اللہ ردی ورطا خود دلاغت خو مہدی نہ ہوئی مہدی چاہتا ہوئی مطلوب ترسید
و اختصاصه بالمتقین. تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ. لیکن پدې دغه پدې ترجیحات او اعتراضات چې دلته مقابل د دلالت هدا راغلی دی کم چې لازمی دی چې په معنا د اهتدا سره دی او زمونږ کلام په اهتدا کې نه دی بلکې په هدایت کې دی. تاسو په پوه شئ. دویم که چېرته ومنو چې دلته هدایت په مقابله د دلالت کې دی نو هدایت په دوه قسمه دی. دو فرد دی د هدایت. په یو فرد کې استعمال شوی دی چې اصول الی البغیه او مطلوب پکې راغلی او قرینه هم پکې شته. قرینه دا چې مقابل د دلالت کې دی. نو د دې دا معنا نه ده چې هر ځای کې به هدایت کې اصول ضروري چې قرینه وي نو اصول به پکې. دلته قرینه شته که نه. مونږ خو په هغه هدایت کې خبره کوو چې بغیر د قرینې نه استعمال شي. تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ. دویم دا دی چې د دویم دلیل پیش کړي چې مهدي چاته وایي چې څوک مطلوب ته رسېدی. نو مونږ جواب کوو دې کې خو اصول راغی خو هلته قرینه شته چې دا په مقام د مدح کې استعمال شي او مدح خو صرف په اراعت باندې نه کېږي. مدح هله کېږي چې اصول وشي. هلکه پې پوه شئ. نو په قرینې سره د هدایت د دوو فردو نه یو فرد اخیستل دا خو ستا دلیل نشي جوړېدی. مونږ خو په هغه هدایت کې خبره کوو چې قرینه ورسره نه وي. پې پوه شئ. و اختصاصه بالمتقین دا دفع د اعتراض ده. قرآن کریم خو هدایت صرف د متقیانو دپاره نه دی، هدى للناس تمام انسانیت دپاره هدایت دی. دلته اختصاص بالمتقین ولې وکړو چې هدى للمتقین؟ دو جواب وکړئ. اول و اختصاصه بالمتقین اختصاص د هدایت د متقیانو پورې لأنهم المهتدون بی ذکا دوی لاره موندونکي دي په دې والمنتفعون بنسبه او فائدہ اخیستونکي دي په دلایلو د قرآن کتاب سره. دی فائدہ اخیستی ده. هدایت خو ټولو دپاره دی. وإن كانت دلالته عامة اگر که دلالت د قرآن عام دی هر ناظر تا من مسلم و کافر و بهذا الاعتبار په دې اعتبار سره چې دلالت عام دی قال هدى للناس. لکه په دې جواب پوه شئ. دویم جواب چې قرآن کریم نه فایده به په تأمل او سوچ اخیستل کېږي چې دې کې څوک سوچ وکړي او څوک به هغه څوک کوي چې د چا عقل صفای. دې پورې پوه شئ. نو قرآن داسې ده لکه غذای صالح، نیکه غذا، خوراک. ښه خوراک سړي ته فایده کوي که نه؟ کله کوي چې بدن روغي، معده روغي. او چې د بنده معده روغه نه او دستونه پې لګېدلي او ښه مضبوط خوراکونه کوي نو هغه ورته فایده شو که نقصان شي؟ نورم نقصانی کوي که نه. دستونو کې زیاتی راځي که کمی هغه خوراک دله فایده کوي. خط کته رواني که نه د ده بدن کې خو طاقت نه پیدا کوي. طاقت اله پیدا کوي چې د کې اول صحتي. نو قرآن کریم غذای صالح پشان ده. غذای صالح هغه چاله پیدا رسوي چې هغه صحتمند دي. نو متقین خو صحتمند دي، عقیده صحیح دي، اعمال صحیح دي. نو قرآن کریم دوی دپاره پیدا شو. اولیاء د دې وجې نه لأنه لا ينتفع پیدا نه اخیستل کېږي بالتأمل پې چې سوچ وشي په دې کې. فایده نه اخلي په دې الا من مگر هغه څوک ثقل القلب واستعمله فی تدبر الآیات چې صفا کړی عقل او مستعمل کړی په تدبر د آیاتو والنظر فی المعجزات او سوچ کړی په معجزاتو کې وتعرف النبوات او نبوتونه پیژندلی یعنی دلایل د نبوت
لأنه ذکر دا قرآن کل غذاء الصالح لکنی کا غذا دا لحفظ الصحت دا ساتن دا صحت دا پارا فإنه لا يجلب نفعا دا نفع نرا جلب کئی ما لم تکن الصحت حاصلتاً ترسو چھ صحت نہیں حاصل وإلہی اشار بقولی تعالی و دیتا اشارہ وکڑا پا دی قول دا اللہ تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین منگ نازلو دا قرآن ناغا چاہی کی شفا دا و مہربانی دا دا مومنان دا پارا ولا یزید الظالمین ان زیادتی ظالمانو تا الا خسارا مگر تاوان ظالمانو دا نور خسارم پکی پیدا کی ولا یقده ما پیه دا دفع دا بل اعتراض دا خلاصه دا اعتراض دا قرآن ہدایت لار خی لار با علو خی چی سڑے پہ مطلب پوش نو قرآن کے خو مجمل و متشابی هم دی دا حاغی پا معنی خو سوک نپوئی گی نو سنگا هدل للمتقین شی علیکہ تاسو پا سوال پوئی چاہی ولا یقدو ما فی من المجمل والمتشابہ عیب نہ لگئی دی ہدایت تا پارا حقا سا چپدی قرآن کے مجمل و متشابہ دے نہ عیب جن کئی حقا چپدی قرآن کے مجمل و متشابہ دے فی کونی پکی دلو دا دی کی ہودا چی دا دی ہدایت شی دی ہدایت کی دلو کی دا عیب نہ جوڑی چی دی کی مجمل و متشابہ دی ولی لما لم ينفق عن بیان تعین المرادی من ہو ذکر نہ جدا کی گی تا مجمل و مشابہ دا بیان دا تعین دا مراد نا دا دینا یلکا کت مراد خوی معلوم دے کنا چاہ تا معلوم دے اللہ تا معلوم دے اور راسخون پر علم تا معلوم دے سنا سا خو معلوم دے چاہ تا خو معلوم دے اکماو تا ندے معلوم نو راسخون پر علم تا خو معلوم دے علیکہ پہ پوچھ چاہی خدا ر شوافی و د مسلک مطابق خبره وکړه ځکه هغوی وقف ور راسخون په العلم په میم کوي کنه والمتقی دا دریم بحث دی د متقینو تشریح متقین د متقی جمع ده متقی اسم فاعل دی د دې قول نه چې وقاه فاتقى وقاه فاتقى والوقایه څه ته فرط الصيانه ډیر ځان ساتل وهو فی عرف الشرع دا د شرع په عرف کې اسم لمن نم د هغه چا دی یقی نفسه مما یضره فی الاخرته چې ځان ساتي د هغه سنه چې د آخرت په امور کې ضرر رسي وله ثلاث مراتب د تقوا درې مرتبه دي الاولى توقید د عذاب مخلد نه په تبرئ من الشرک چې ځان د شرک نه وساتي دې ته خاص عام متقی وي وعليه قوله تعالى والزمهم فدي لازم کړی د بزان باندې کلمه د تقوا کلمه کما یو ده لا اله الا الله والثانيه او دیمه مرتبه التجنب ځان ساتل ديان كل ما يوسمو ته هر هغه سنه چې دې ګناهګاری من پیلن او ترکین د کول او پرې خوتلونه حتی الصغائر عند قومين تر دې چې د وړو ګناهونو نم ځان ساتي د قومین او دا متعارفه ده په اسم د تقوا کې په شرع کې وهو المعنی بقول او دا مقصود ده په دې قول د الله تعالی ولو ان على القرى كذا كلوا والا امنوا ایمان راوړي واتقوا او تقوا او کې لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض تسمانو د زمکه برکتونه په پیرا نازل وثالث دریم دا ده یتنزه جزان او ساتي اما د هغه سنا یشغل سره عن الحق چې د دس زړی مشغول کړی د حق نه ويتبتل الیه بشراشره او متوجی شي الله تعالی ته بشراشره معنا بکلیتی ټول په ټول خدای ته متوجی شي ځکه د الله نه سوا بل څه نه وهو التقوى الحقيقي ده المطلوب بقول تعالى چې غوښتل شوی د په دې قول د الله تعالی اتقوا الله ويرګي د الله نه حق تقاتی په حق ویری د سره وقد فسر قوله هدى للمتقين على الاوجه الثلاثه تفسیر د دې قول چې هدى للمتقين په درې وانه وجه شوی هدى للمتقين هدایت ته د هغه خلکو د پاره چې د شرک نه ځان ساتي دیمه معنا
قرآن هدایت ته دا غي چا د پاره چې ځان ساتي د ګناهونو نه وړو غټو نه. دریم قرآن هدایت ته د متقینو د پاره چې ځانونه زړه ساتي د دینه چې مشغولي کې بغیر الله. واعلم ان الآية تحتمل اوجها من الاعراب. بس